بله چا ویډیو راولېږله چې مې وکته ما وی مسلمانۍ نشته خو انسا مشکل دی که څه شی دی هغه ګډېږي په مجلس کې او یو کس ورله په بدن باندې شراب اچي یو ژبه پرې راکاږي د ما محترم دا عالم دی د موستا هغه ویډیو چې مې وکته ما وی دا ربا د اسمان نه کاری ولې نه راځي چې ته د یو انسان بلکې د یو خسرا مشکل په بدن باندې شراب او ژبې پرې راکاږي دا ستا ایمان پاتې شو او ته ځان ته مسلمان او د محمد رسول الله امتي وې بې غیرته ته ځان ته امتي وې چې زه د محمد رسول الله امتي یم عذاب باندې خو قوم لوط باندې عذاب راغلی و نن ته په ډک مجلس کې جي په پټم نه په ډک مجلس کې په میدان کې شراب د هغه انسان په بدن باندې اړې او ژبه پرې راکاږي دا مسلماني ده زما محترم دا ویډیو به تاسو کتلي ډېره نشر شو او دا ایمان دی زمونږ عذاب ولې راځي شیخ منصور بن عمار بصري رحمت الله علیه یو بزرګ دی وایي د ده په زمانه کې یو یهودي و هغه سره یو غلام مسلمان وایي دا یهودي ډېر زناکار شرابي انسان و ډېر شرابي انسان و په یهودیانو کې هم داسې خلک شته چې زنا نه کوي ښه شراب نه څکي داسې انسانان شته خو لیکن دا یهودي پکې ډېر ظالم و وایي یو پیری میلمانه راله نو د خپل غلام له یو 4 دینار ورکړه چې دا اوسه په دې باندې شراب راوړه جی نن پارټي کوو شپې له پارټي کوو یې هغوی به داسې پارټۍ کولې چې بس شراب به یې څکلې او ډمې به یې ګډولې اوس کاته بدله ده موږ پارټۍ کوو خو ځان ته اجراګان ګډو الله دې معاف کړي دغه پیسې ورکړه چې شراب راورسوو جي پارټي کوو وایي چې بویې ته وایي قسم دی دې په لار روانو نو شیخ منصور بن عمار بصري رحمت الله علیه ولاړو مجمع راغونډه شوې وه نو دا یهودي وی چې اسم په دغه کې څوک مجمع ډېر راغونډه شوي ګڼه نو خلک ورځي چې هلکه څه چل شوی دی نو دی وله ورغې چې څه چل شوی دی چې ورغې ویې کتل زما محترمو نو شیخ منصور بن عمار بصري رحمت الله علیه فرمایي وی اواز یې که څوک داسې شته چې ماله 4 درهمونه راکړي نو مقابله کې ورته 4 دعاګانې کوم او د رب نه امید دی چې الله به یې قبلوي اوس توجه کوئ خبرې ته زما محترم وی دا دغه وی غلام وی چې یم خو زه غلام او دا پیسې هم پردي دي نو چې وله ورکړم نو څنګه چل به وشي آقا خو به مې مړ کړي او دعاګانې به قبولې شي که نه ځکه پردی پیسې دي اوس جذبې ته ګوره داسې نه ده ګورې پخواني خلک جذبه پکې اوس هسې نه چې ته پردي اوښان چې کوم دی نو الله ته سپارې یې نشته ګورې جي ښه خپل مال به الله ته سپارې پردی نه چې که نه ته پردی بوساړې خرڅه کړي داسې نه دی جي ګوره ښه وایي بیا یې ورکړه چې زه به آقا ته ووایم چې په دې کې په ما باندې څه کار او جرمانه کوي نو په ما وکړه خو دا 4 درهمونه لاړل وایي 4 درهمونه شیخ منصور بن عمار بصري رحمت الله علیه ورکړه حضرت ما ته 4 دعاګانې وکړه وایي ښه تا راکړه دعاګانې کوم رانږدې شه لاس یې اوچت کړه هغه بزرګو زما محترمو دعا یې ړومبی ته غوږ کېدی دعا یې اول څه غواړې یاره زه خو غلام یم ما له ازادي پکار ده چې الله ما آزاد کړي دعا یې وکړه خدایه ستا په ذات باندې خیرت وکړه خدایه ما له پیسې راکړې خدایه دا دلته ما یو فقیر له ورکولې چې هغه غریب دی هغه باندې مرداره حلاله ده خدای هغه مرداره بچولو وړي هغه ته پې ګواه شه چې دا 4 درهمه ما هغه نه ورکړه خدایه په هغه خاطر باندې دعا کوم خدایه دا آزاد کړه یو دویمه دعا څه غواړې یاره چې زه دا دعا غواړم دا کوم 4 درهمونه چې مې درکړه ماله د دې بدله پکار ده او په دنیا کې پکار ده دعا یې وکړه خدایه دا 4 درهمونو بدله وله ورکړه په دا دنیا کې خدایه ورکړه درېیمه دعا څه پکار ده ماله درېیمه دعا دا پکار ده چې زما آقا دی او هغه ډېر فاسق او فاجر او شرابي انسان دی دعا ورته وکړه چې الله یې مسلمان کړي وایي دعا یې ورته وکړه خدایه د ده آقا خدای مسلمان کا وایي په 4مه دعا څه غواړې وایي 4مه دعا دا غواړم چې الله زمونږ مغفرت وکړي او اعلان جنت را باندې وکړي دا دعا پکار ده به د دې نه غټه دعا کم ده وایي زه دا 4 دعاګانې مې ورته وکړې وایي دا مالک یې خوټ کېږي زما محترم د ګویا چې د حجرې یو سر له بل سر له راځي چې دا غلام راننوته دا غلام خان دی او دا مالک ورته جوشېږي زما محترم چې د وکتل چې دا غلام راغی لیټ هم راغی او لاس کې ورسره شراب هم نشته غصې نور هم سیوا شو اواز یې وکړ راځه و چې راغی وایي تا شراب ولې نه راوړل حضرت یو مسله وشوه دی حیران شو چې څه مسله وشوه حضرت یو کس 4 درهمونه مې هغه له ورکړه خو مقابله کې راته 4 دعاګانې ماته 4 دعاګانې وغوښتې نو دی حیران شو چې دا دې ته څه دعاګانې وغوښتې ګویا زما رب هغه دعاګانې قبلولې توجه کوئ څه دعاګانې ته وغوښتې حضرت ما 4 درهمونه ورکړه ماته د ټولو نه مخکې دا دعا وغوښته چې الله زما غلامي په ازادۍ باندې بدله کړي
وای الله دعا قبلوله وای دغه په مخندا شو ورته وی زته مې د الله د رضا د پر عزت کړي ټول څوک سره سبحان الله یو دعا قبول شو دویمه دعا د څه غوښته ده ما دا دعا غوښته چې حضرت د دا سلور دینارونو د دا سلور درهمونو مال بدله پکار د چې په دا دنیا کې پکار ده وای مسکی شي ورته وی ز د دې سلور مقابله کې مثال سلور زره درهمونه درکړه ز ټول څوک سره بیا سبحان الله وای او چې درېمه دعا د څوکړه درېمه دعا مې دا وکړه حضرت چې الله زما دا مالک چې دا ډیر فاسق او زانی انسان دی دا ډیر کافر او مشرک انسان دی خدای ته وته کلمه نصیب کړي ته مسلمان کا وای ته گواه اوسېګا چې زه دا کلمه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما کلمه وای الله تبارک وتعالى مسلمان کا سلورمه دعا دې څه کړې ده وای سلورمه دعا مې دا کړې ده چې زما رب زمونږ د مغفرت اعلان وکړي او د جنت اعلان وکړي وای دا مالک ورته وای دا درې زما په اختیار کې دا ما وکړو دا درې زما په اختیار کې دا ما وکړو د سلورم زما اختیار کې نشته وای کله چې شپې له اوده شو زما رب د طرف نه اواز راغی و په اواز کې ورته وي چې قد غفرت لك وللعبد زما رب ستا دپاره او د دا ټولې مجموعې دپاره اعلان جنت کړی دی ما بخلي ټول څوک تر سبحان الله د الله په ذات باندې غیرت وکړه ما ووې سلور درهمونه ورته په سلور زرو باندې بدل شو غلامي ورته په ازادۍ باندې بدل شوه ګویا یهودیت ورته په مسلمانۍ باندې بدل شو او ګویا جهنم ورته په جنت باندې بدل شو ته نور څه غواړې زما محترم ما دا مال ستا په دنیا کې حفاظت کوي دا مال ستا دا زکات ستا د مال محافظ دی زما محترم نور څه دي الله ستا د فایدې دپاره قرآن کې الله فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې زما رب له قرض راکړي زما محترم نو دا مکرمه میاشت ده ګویا چې استقبال رمضان دی رمضان ته دا دغه دی ګویا فقیران دي چې راشن نشي وړي خپل کور ته د هغه بچي به اوږي قسم دی ډېر خلک داسې شته خو د حیا د وجې نه به غږ نشي کولی چې زما بچي اوږي دي زما محترم نو مخکې نو ته پوه شي چې دا مستحق د زکات دی نو زکات وله ورکړه اوس اهم مسایل د زکات متعلق ویم چې زکات په څه باندې فرض دی په چا باندې فرض دی او چاله به ورکوي او کله به ورکوي زما محترم توجه کوئ ښه د ټولو نه مخکې زکات په څلورو څیزونو باندې کېږي زما محترمو ښه د هغې کې د ټولو نه مخکې 7.5 تولې سونه ده چې ونیمې تولې تا سره سونه ده نو اوس ته مسله وایم بعد خلک دې کې غلطېږي ښه توجه کوئ ونیمې تولې تا سره سونه ده نو زکات تر باندې واجب دی او 52 تولې د سره چاندي ده نو زکات تر باندې بیا هم واجب دی تا سره مال تجارت دی نو زکات تر باندې بیا هم واجب دی او تا سره نقدیت دی اوس نقدیت هم درته وایم ښه د دې زمانې چې څومره نقدیت دې وخت کې انسان سره نو صاحب نصاب دی او زکات به ورکوي دې دور کې چا سره 1,31,500 روپۍ هغه صاحب نصاب دی ښه د باندې زکات واجب دی دې به زکات ورکوي د ما محترم ښه څلورو څیزونو باندې زکات کېږي ونیمې تولې سونا 52 تولې چاندي هلکه نقدیت 1,31,000 او څلورم نمبر باندې مال تجارت دا سلور چا سره او د دې نقدیت ته 1,31,000 پورې رسیږي نو په ده باندې زکات واجب دی یو بله مسله یو انسان وایي جي ما سره سلور تولې سونه ده نو دا خو ونیمو ته نه رسیږي نو زکات پې نه کېږي توجه کوئ دا مسله غلطه راځي ګوره ښه زکات پې نه کېږي ولې پې نه کېږي اوس یو انسان دی هغه سره یوه توله سونه ده یوه توله او د سره په کور کې 15,000 روپۍ هم دي نو بیا هم پې زکات واجب دی ځکه چې سونې سره نقدیتي نو دې دور کې توله په څو ده 2 لک نو خبره خو بیا ډېره بوخه شوې ده د دونه خبره اورېدلې ده نو چې چا سره یو توله سونی چې نیمه توله سونه مور سره او د سره 31 یا 32,000 روپۍ نو زکات پې واجب دی ښه ده ما محترمو نیمه توله ورسره سونه ده او 32,000 ورسره روپۍ دي نو زکات پې واجب دی ښه زکات پې څه دی واجب دی مال تجارت باندې په دوکان کې چې کوم مال تجارت پروت دی په دې باندې زکات شته ښه زکات پې واجب دی د هغه ټولو قیمت په ته ولګې د هول سیل په ریټ باندې د هغې قیمت چې ولګې چې په کوم د حاضر وخت کې خرڅېږي نو د هغې قیمت په ولګې او په 40 روپۍ تقسیم کې اوس تاسو ته مثلا کوم ښه زکات به څنګه وباسې نو که تا سره 1 کروڑ روپۍ هم دي او ته وایې چې دې کې به څنګه زکات وباسم نو دا 1 کروڑ به په 40 باندې تقسیم کې کیلکولیټر هر چا سره شته په دې موبایل کې 1 کروڑ به ولیکې او تقسیم 40 به ووایې نو چې څومره ته قیمت راووته نو دغه زکات دی ښه هلکه جي 5 ارب روپۍ دي را سره زکات په څنګه وباسم جي پته نه لګي نو کیلکولیټر کې به 5 ارب ولیکې تقسیم 40 به ووایې په 40 یې تقسیموه نو چې څو ترې راغلې دغه زکات دی ښه مسله باندې پوه شوې مال تجارت کې ټرانسپورټران دي اکثر په دې اډه کې په ټرانسپورټرانو د چا چې د ټرانسپورټ ګاډي دي په هغې باندې زکات نشته لیکن د هغې چې کوم منفعت دی نو په هغې باندې زکات شته ښه جی د چا بسونه دي ټرکونه دي بکسې چلیږي په دا اډه کې نو په هغې باندې په دغه بکسو په دا بسونو په دا ټرکونو خو زکات نشته خو لیکن په دغې باندې کوم منفعت حاصلیږي
نو په هغې باندې زکات شته. کور یې دی جي په دغه کور باندې خو په کرایه باندې ورکړی دی نو په دغه کور باندې زکات نشته خو لیکن د دې نه چې کوم انکم منفعت راځي نو په هغې باندې زکات دی. پلاټ یې اغوستی دی جي نو په پلاټ باندې زکات څنګه دی که ستا پکې نیت دا و چې دا د خرید او فروخت د ګټې دپاره مې اغوستی دی نو بیا هم پکې زکات شته. نو چې د کم وخت د خرڅېدو ریټ چې یاره جي اغوستی مې په 1 لاک دی او اوس یې جي 5 لاک روپۍ 5 لاک روپۍ کوي دا ټول پلاټ نو د 1 لاک حساب به نه کوې د 5 لاک حساب به کوې. ښه د کوم حساب به کوې د دې 5 لاک حساب به کوې نو 5 لاک په 40 کې تقسیم کې چې څو ترې راغلې دغه زکات دی. زما محترم اسانه شوه که نه شوه؟ ښه د دوکانداران اکثر د چا څه اشکال شته که نه د چا څه مسله کې اشکال شته زکات متعلق تپوسونه کوي او زکات به چا چل د زکات مستحقین قرآن 20 کسان ذکر کړي لسو خو یو څو ته من دغه شوي دي په هغې کې فقیر دی مسکین دی د ما محترم و رشته دار دی خو بهترین خلک دا دي چې ته د رشته دارو له زکات ورکړي او کومو کسانو له زکات نشي ورکولی 2 رشتو له زکات نشي ورکولی اصول له نشي ورکولی او فروع له نشي ورکولی. اصول داسې چې پلار له نشي ورکولی نیکه له نشي ورکولی ډر نیکه له نشي ورکولی غر نیکه له نشي ورکولی پر نیکه له نشي ورکولی په بره وپسې ځي دغسې زوی له نشي ورکولی نوسي له نشي ورکولی چړوسي له نشي ورکولی ښکته وپسې ځه ټیک شي جي رور له زکات ورکولی شي که بل غریبي او جدایي ته ښه که جدایي ته نو بیا زکات او که هر څه حساب کتاب یو شانتي نو بیا زکات نشي ورکولی جي خاوند ښځې له زکات نشي ورکولی جي خاوند له زکاتونه ورکوي ښځه به او خاوند به ښځې له ورکوي دا خو سم ښکلی کار دی. بیا ښځه خاوند له زکات نشي ورکولی او خاوند ښځې له زکات نشي ورکولی. یو مسله ده یو انسان وایي جي زما ښځې سره کالی دی او هغه کالی هغه 3 تورې دی او نقدیت سره 5-6 روپۍ دي نو خاوند ته وایي چې خاوند ته زما د طرف نه زکات ادا کا نو څنګه چې په انسان باندې مونځ ځان له فرض دی نو داسې په زنانه باندې زکات ځان له فرض دی. ښه توجه کوئ داسې پکې نشته جي چې خاوند به یې ادا کوي. ښه یو مسله شته داسې علما وایي که خاوند په خپلې خوشدلۍ باندې ته ادا کوي نو ادا کېږي. ښه شی مې درته اسان کړ ټول څوک سره سبحان الله وایي چې لا بیا هم کور نه پرېږدي چې ته زکات نشي ادا کولی نو شی مې درته اسان کړ. خاوند د خوشدلۍ د وجې نه چې کوم دی نو د ښځې طرفه زکات ورکولی شي. ښه دا کوم چې فصلونه دي په فصلونو کې چې کوم فصل وشي داسې خو په پیسو باندې چې کال وړي نو زکات په فرض دی. په فصلونو کې چې څومره فصل وشو نو په هر فصل کې عشر دی 10 حصه ده 10 منه ګوړه وشوه 10 منه ګوړه نو یو بوجې پکې چې کوم دی نو زکات دی. او دا په هغه صورت کې چې کومو پټو ته اوبه دا دغه میلاویږي فی سبیل الله عام فی سبیل الله نه نه میلاوي یا موټرې ورته لګولي دي یا په شمسي باندې نو هغه دغه نه بیا د 20 منو نه یو بورې بیا نصف عشر دی بیا څه دی نصف عشر دی معنی شلمه حساب ورکوي بیا څه ورکوي لکه چې یو انسان په پیسو اوبه په شمسي باندې یو فصل ته اوبه ورکوي او د هغه پکې دغه راووتل د هغې ګوړه وشوه نو په 20 بورو کې یو دغه ده یا روجي وشوي نو په 20 کې یو دغه او کنه دا اوبه فی سبیل الله باراني نه دغه کېږي یا فی سبیل الله نیر ورته راځي اوبه کوي نو په 9 بورو کې یو دغه ده ما محترم. ښه مسله دغه شوه اوس چاته څه مسله شته نو ووایي تپوسو کې شرمېږئ مه د دین بې شرمه به تبلیغیان وي جنت ته ځي چاته څه مسلې د زکات متعلق ووایي عبدالرحمن له جی لاکو کې 45 کې تقسیموه که نه 1 لاک به ووې کلکولیټر کې 45 په تقسیم کې نو چې څونه ترې ووتې نو دغه دی اوس د مولیانو نه تپوس کولو ته ضرورت نشته ما یې زکات اسانه وه تا ته مو نه وختي یو طالب العلم دی ما ته یې ویلي وو ما بل ورځ چې جي وایي دیاړۍ له ځمه نو صاحب مستحق دی پلار یې دیاړي مار دی وایي ځم دیاړۍ له ما ولې دیاړۍ له ځي کتابونه مې سکال کتابونه ګران دي ما ته یې زه الله به خیر کړي ما خو یو ملګري نیم ته ویلي مو خو بیا هم تاسو ته اجتماعي ویم که د یو انسان وس کېږي او د زکات پیسې وسري نو دغه طالب العلم نه کتابونه والي زه خو د چا دپاره اعلان نه کوم خو د هغه دپاره مې وکړم صحیح ده انشاءالله الرحمن که د هغې بیا به نمبر درکړم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زموږ یو ملګری د هغې خوښې بیماره دعا ورته وکړي چې الله ورته شفاء کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله ما چې څه وي تاسو ورده الله په خپل دربار الله کې قبول منظور کړي خدای موږ ته پې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله په دا مجلس کې څوک غریبانان دي خدای ته مددگار شي الله ته محافظ شي څوک صاحب نصاب دي خدای ته زکات د فریضه ادا کړي الله زکات د فریضه ته ادا کړي الله په دا مجلس کې په کورونو کې هسپتالونو کې څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کړي زموږ د اډې ولا څومره مرګري دي موږ سره محبین دي خدای ته محافظ شي الله موږ سره څوک محبت کړي خدای د هغې سره په دنیا آخرت دواړو کې خدای ورکړي الله څوک علما او طلبو سره امداد کړي خدای د هغې سره په دنیا آخرت دواړو کې ورکړي الله په وخت ځن کدنم دا کلمې په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله सलाम अलैका सलाम